اور دا خانہ کعبہ دا. سٹی کی سے پکاری Houses and banks and offices and schools, hospitals and etc. یو ګرانو کتونکو دا خو د خوراک خبره وه او د خوراک خو په هر چا باندې ښه لګي خو اوس به د ماشومانو ټیلنټ درته ښیم چې هغوی کومې پراجیکټونه دلته کې لګولي دي په دغه پراجیکټو باندې به خبرې اترې کړو. دلته به دا د دې پراجیکټ دی په هغې باندې مو اوبه ورسېلو څه دې جوړ کړي دوه ما لونر ایکلپس اینڈ سولر ایکلپس جوړ کړي دي. لونر ایکلپس داسې چې کله د دې مون دا شیډو زموږ په دې ارث باندې ډېره زیاته شي او سولر ایکلپس هغې چې کله مون په منځ کې راشي دلته د دې نور کې مین ډفرنس دا دی که نه چې مون کله په منځ کې راشي نو سولر ایکلپس یي او چې کله مون داسې د مون دا شیډو داسې په دې ارث باندې راوغورځېږي نو هغه لونر ایکلپس یي. او نن سبا وخت کې دې ډېر ضرورت دی که نه او جی نن سبا خو دی دا چا دي دا زموږ ماشومانو کریټیو شیزونه دي جوړ کړي دي. وګورئ ماشاءالله ماشاءالله کارډبورډ نه دونه ښکلي شیزونه جوړ کړي دي. زه ډېر زیات اپریشیټ کوم زموږ سکول دا ماشومان دا وګورئ څنګه ښکلي دلته بس لاندې بیس دا کیک دا بیس مونږ والي او بس ویې غورځو خو د دې نه څنګه ښکلي ښکلي شیزونه جوړېدي چې دا ماته نن اندازه وشوه. دا ماته نن دعا وایي چې دا ماته نن اندازه وشوه. دعا چې کومه ده هغه هم پر برخه دا نور ښه دغه پراجیکټ ته به راځو. دا چې کوم دی نو ګوډې تا څه جوړ کړي دي د دې باندې هم لږ بریف کړه. دا چې د کاربن ډای اکساید پیوریفیکیشن دی دا پروسس چې دی دا کاربن ډای اکساید د فیکټري نه کنډنس ملک رونیسي او هغه بیا لیکوډ ته چینج کی. ته کوم کلاس کې بچي 5th کې خطا دا سولر سسٹم دی اور دا خانہ کعبہ دا. دا خانه کعبه ده د دې څه مطلب دا ریسایکلینګ ثینګز نه دا ارسه جوړ شوي دي چې موږ کب ارسه هغه وغورځوو نو هغې نه بیا داسې ښه شیزونه جوړېدی شي. ښه دا راشه جي دا د ډاکټره به جوړېږي بچې څه دې نوم دی کوم کلاس کې زما خوشبخت نوم ده زه ګریډ 6 پی کلاس کې یم. د دې باندې دغه کا دا ډایجسټیو سیستم دی دا چې دا دې باره کې چې موږ څنګه خوراک کوو هغه څنګه ډایجسټ کېږي او په کوم طرف وځي. موږ چې خوراک کوو موږ په خولې باندې کوو هغې نه خولې نه بس اسوفیګس ته راشي هغه یو پایپ چې کوم نه فوډ پاس کېږي دا هغې ته بیا راشي هغې نه بس دا سټمک ته راشي سټمک ته هغه واپس ډایجسټ شي او یو لیکوډ ته جوړ شي هغه لیکوډ بیا سمول انټسټاین ته راشي دې ته موږ چوټي آنتم وایو. هغه سمول انټسټاین بیا دغه شي لارج انټسټاین ته راځي ته موږ بډي آنتم وایو. هغه لارج انټسټاین نه چې کوم لیکوډ وي هغه بیا راشي ریکټم ته او په انس باندې ایکسټریټ تاسو ته به زه ایکسپریمنټ وکړم. راشه صبر وکړئ دا کیمرې دغه کې خو اکثر چې کوم دي سیرنج ارسالو برخه د ډېره زیاته خواري کړې ده. تاسو ګورئ چې اوس موږ اوبه دغه کړو نو منې موت ته لاړې موت نه بیا اسوفیګس ته لاړې اسوفیګس نه بیا لیور ته لاړې لیور نه بیا سټمک ته لاړې سټمک نه بیا سمول انټسټاین ته لاړې بیا لارج او بیا ریکټم بیا اټ ایکسټرایډ شو. دا زموږ پروجیکټ د باره کې دی. ویل ډن بچي ویل ډن ښه ګرانو کتونکو دا چې کومه ده السلام علیکم بچي سویم کلاس کې کلاس 6 کلاس کې ښه دا خپل دغه باندې لږ پېکې I'm Suhana Said of class 6B and Zama model the communication satellite English में बोलूँ and my model is about communication satellite. This is the surface of the earth and this is the surface of the earth. This is satellite in space. The satellite gives signals to antenna receiver and then antenna receiver gives signals to computer, mobile, car, ship and buildings. Thank you. ویل ډن ښه د دې دا چې دوی خویلي ده د دې نشته څه سر یہ ایکچولی ہمارا ماڈل نہیں ہے لیکن یہ ایک سٹی ہے. یہ سٹی ہے جی سر. یہ کیا ہے سر یہ میرا ماڈل نہیں ہے سر یہ واٹر فالنگ ہے. ګرانو کتونکو مخکې به ځو خو دې خواته چې کوم دی نو دا وګورئ جي د دې څه شوه دعا نور ونه راځي بچي څه نوم دی Aisha Ishal. عائشه څه به په دې باندې داسې دي. Good morning and Assalamu alaikum. I'm Aisha Ishal of grade 2P today. I'm going to present my model. My model is purification of water. In this model, we have shown that how can we filter water in different steps. In the first step, wasted water is passed through different big stones, then small stone. After that, it is passed through
coal, then sand, and at the end it is passed to cotton, and at the it we then we get to لږ پریکټیکلی ته ښودلی شي چې ته دې دا تار ورکې دا ګران بټن لګولې د ګرانو کتونکو دا وګورئ ښه بټن لګېدلی ده دا چې کوم دی نو دا څه دي دا چې کوم دی نو دا فنګر پرنټ سره دغه کېږي برخل هلته سولر سیسټم چې کوم دی دوا چې لګولې دي نه هم خراب شوي دی موسم دغه دی خو ویلډن بچي ویلډن ډېر زبردست ښه دې ته وګوره تا सर्किट जोड़ करी थी सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट सीरीज सर्किट थी का नाम पदी के दासे यो पाथ द यो दवम दास कट शी का नाम बिया करंट न फ्लो की गयो गोरे ओ दासे करंट फ्लो शो दा लाइट लगी रो तो पदी के यो करंट दा यो ता जो कट कब का ना बिया बना की बिया बना करंट बस स्टॉप सी और पैरेलल सर्किट पदी के दा दे कना दे दा फायदा च दा करंट से सर्वल पाथ्स की मतलब मुख्तलिफ पाथ रा गोरे दा मा लगलो द्रे बाणो शो तो जो दलता न तार कटकम कम जेनम कटकम दा बना लगी दा द्वाना बोलेगी दा सीरीज सर्किट मुंगा आम तौर के दी फेरी लाइट्स की दा पैरेलल सर्किट मुंगा दी फेरी लाइट्स दी चीजों के इस्तेमाल हो जात और सीरीज सर्किट फॉर्म दे ها راشه دلته کې اوس دا ها بچي دا څه دي خپل په سویم کې لازم Red Fort. ها څه به Volcano. Explain the volcano. ها Volcano. ها په دا څه کې کار کوي لکه دې وخت کې ضرورت ته دې څه دي ضرورت A volcano is a landform that occurs when the magma from the earth returns from the and volcanoes are found in the oceans. ګرانو کتونکو چې څنګه بلین ټری سونامي خبره کیږي د ونو خبره کیږي د اکسیجن خبره کیږي نو هغوی چې کمدنو دغه شانتي یو باغچه جوړه کړې ده بچي ته به څه وایې Zama Halima. حلیمه کوم کلاس کې 4. ښه څه وایې I will tell you about simple machine. The machines, the simple machines, the dې د وجې موږ ته کارونو کې اسانه کیږي څنګه چې دا روډ دی دې باندې داسې ګاډي روان د دې ایکس د وجې زمونږه هر څه ماتېږي اونې مونږ ماتولی شو دې باندې مونږ جوړه کیدی شو او دا ماشین دی پولی دې باندې هر څه د بره نه ښکته ځي د ښکته نه بره راځي او د بره نه ښکته ښه بچي ته به څه وایې نوم دې څه دی کوم کلاس عاتقه څه وایې دا چې دی دا جیو سټیشنري سیټلایټ پروجیکټ دی دا چې دی سیټلایټ دی سیټلایټ یو هغه شی دی چې دا کم بل یو شیز نه تاویږي او دا چې دی پلانټس هم تاویږي او سټارز هم تاویږي اور په دې سیټلایټ کې لایټ هم لګي دا داسې کار کوي او دا چې دی په سیم سپیډ کې زموږ ارث روټیشن کوي داس ګرانو کتونکو دا زمونږ واړه سیلزداران چې پیس کالج سکول چې دا کوي ډېر زبردست کور جوړ شوی دی د دې ماشومه چېرته کې ده دا وګورئ جي دا ستاسو د وړاندې دي ها دې خواته راشئ جي دا چې کومه ده یو بله ډېره زبردسته ګوډۍ خو دلته کې را رسېدلې ده جوړ ستا جوړ کړی که نه څه نوم دی Abira Noor. څه به وایې په دې دا یو پارک دی دا یو د شعر ماډل دی او چې څنګه ټایم لکه څنګه چې وخت ځي نو داسې دا دنیا نور هم ډیولپ کیږي او دې کې دا یو پارک دی یو پکې زو ده دا بلډینګونه دي د خورو کورونه بلډینګونو ته چینج شول او دا بلډینګونه یې څه پکې آفیسز دي څه پکې کورونه دي څه پکې بینک دي څه پکې بینک دی او څه پکې دا دي پریکټیکلي تا خو هلته جوړ کړي دا وګوره دا پارک دی که نه پارک کې ټایلونه هم شته هر څه په زنګوګان هم پکې شته دا چې کوم دي داسې دي دا بینک دی ښه دلته بینک دی پکې دا بنچز دي بینچز دي دا پکې مین شارع ده مین روډ دی دا روډ دی هغسې دي هغه یو زو دی دغه زو ده ببرشیر او دا هر څه پکې ولاړ دي که نه داسې دي دا آفیسز دي دا آفیسز دي ویلډن بچي ویلډن ښه دې غرګه دې ګوډۍ له راشو دا ستا دی که نه خپله پېژنګلو وکړه جی کوم کلاس کې 3P څه به وایې pollution pair
पोल्यूशन पे मॉडल है स्टार्ट करो تاسو शाल کوم کلاس 3p पोल्यूशन باندې موږ دا ماډل جوړ کړو دا موږ اوس ایکسپلین کوو ایکسپلین کا کنه پولوشن بل کسکه یو کو اردو کې دی کو نو زم چې پیشم کتون کې تاسو دونه قابلان یې چې د دې نه سموک روزي دا زموږ یو فیکټری جوړه کړې ده او دا زموږ پولوشن په اړه کې جوړه کړې ده چې لکه موږ پولوشن دغه کوو نو دلته کې باغون لکه لیوز بم دغه کېږي او داسې مرجا او داسې وشي او بچی لکه پکټری چې مونږ کوو نو پکټری مونږ له کم ځای کې لګول پکار دي داسې لکه نیرونه خوا کې هم نه دي پکار ځکه چې بیا به فشز چې دي هغوی به مړه شي هغوی ته به خطره وي او لکه داسې ګندګي لکه موږ له پکار دي چې موږ ګندګي نه دغه کوو په کلي علاقه کې لګول پکار دي پکټری نه چی ځکه چې بیا غون کلی او علاقو ته فیکټری سه आवाज هم کوي لکه ډېر نو خلک بیا ډسټرب کېږي مو نویز چې دی نو خلک لکه څه خلک نویز چې دی هغوی دا نه دغه نه کوي نویز لکه دا ایکسپټ کولی نه شي نویز ویلډن بچي ویلډن ګرانو کتونکو بیګا ما د پر ریډیو چاکالو کوي زمونږ په کلي کې کارخانه ده او د هغې کارخانې په وجه باندې موږ ته ډېر زیات تکلیف دی نو چې دې بچی دا خبرې څوک واوري نو پته به ورته ولګي چې په کلي کې د اوبو په خوا کې پکټي څومره ضروري ده السلام علیکم دې اړخ نه بچي نه بیا به ستا به لین نه خرابېږي ښه ته دې خوا ته شي سره سفیان او کوم کلاس دی 1p تا خو لوی دغه جوړ کړي دا څه دي سیټي کې څه پکاري houses and banks and offices and schools, hospitals and etc. یو بهترینه سیټي چې وي نه هغه ته ویلی شي چې هغه به داسې وي که نه بل شانتې به وي like this خو دا لار چې ده که نه دا سړک دی که نه نو لکه دې کې استاد څه دي دې کې cars and a traffic light. This means stop. This means ready your car to go. And this means go on the way. ټریفیک کار دا ګرانو کتونکو چوک دی او په چوک کې چې کوم دی نو دا خو ته دې خو راتاو شوې دغه راتاو شوې ګرانو کتونکو دې بچي چې کوم دی دا سیټي جوړه کړې ده اصل کې موږ د ټریفیک خیال نه ساتو ټریفیک ګلاس پې نیولي یو په دې ترخ کې به یې وځو ده چې کوم دی دې ته سوچ کړی زموږ 400 کې ټریفیک ډېره غټه مسله ده دا سور لایټ دی دا چې کوم دی نو دې سور لایټ څه کار دی Red light means stop. او دا بل دویم چې کوم دی Ready your car to go. او دا شینو Go. شین گو بس ها او دا چې کوم دی نو دا خو بس مین روډ دی دا لکه چوک دی که نه اخوا دې خوا په چوک کې دې ضرورت پېښېږي که نه Yes. ښه دې کې بینکونه شته بینکونه شته خو دا اوس مکس اپ دي ها او نور پکې څه څه دي schools and offices. ښه دا ونې چې د ټري دي دا پکې سره پاره دي Natural abilities لپاره. بچي ویلډن ګرانو کتونکو مخکې دا تاسو ته ښایو ستاسو د وړاندې دا د دې ګوډۍ ته وګوره تو دا څه دي ماډل څه ماډل کې څه دي دی تاسو دا ماډل کې څه جوړ کړي Houses, cars, plants, tubewell. دا څه دي دا پټي به اوبه کېږي اوبه راځي څنګه راځي ماشین اورلانه سولر سیستم اوس خراب دی ګرانو کتونکو دا چې کوم دی نو ډېر زبردست ویلډن بچي خپله پیژنګلو خپل تعارف انټروډکشن وکړو څه به وایي زما نوم حلیمه دی او زه 7p کې یم او زه د پی سکول ماشومه یم زما ماډل ارتکویک دی ارتکویک چې کله زلزله راشي نو دې کې سنسري همغه الرټ کې دی نه دې کې دا سنسري چې کمې دي هغه موږ د ارتکویک نه الرټ کي ګرانو کتونکو دې کې خامه خبره نن سبا په سړکونو باندې بجلي خو شته نه که نه سولر سیسټم ته وګوره هغې سره دا لایټونه لګي که نه
او جی دا ډېر غټ غټ بلډینګونه دي دې کې او نو بلډینګونه همغه کې دا هر چارټ نه جوړ کړی دي بلډینګ غټ جوړول انجینیر پکې ډېر ښه کار وي که نه نو لکه د بلډینګ پرېوتو خطر مې د هغې دپاره تاسو څه سوچ کړی ای د پاره دی کې د ارتکویک د پاره سیفټي د پاره دی کې هر څه جوړ شوي بلډینګس کې که نه دغه هر څه نظر ساتلی شوی دی ښه دې له به راشو بچې خپل وعلیکم السلام زما نوم میمونه دی زه د پی سکول ګریډ 6 سټوډنټ یم دا زما واټر پیوریفیکیشن موډل دی سر زه په انګلیش کې ایکسپلین کوم The wasted water from the factory is stored in a large tank and to the water pump it is transferred to a purification plant. In the first step, the water passes from big stone to a small stone in which the large impurity is stuck with the rocks. In the third step, the water enters to the tank of the coil, in which coil remove the metal from the water. In the fourth step, the water is transferred to the sand. In the sand act as a removal of floating material like metal. In the fourth step, we have cotton, where cotton remove dirt from the water. Let me on the switch, I will show you. ګرانو کتونکو څومره سوچ یې کړی دی چې دې ځای نه دغه سیسټم روان دی تاسو وینئ که نه دلته کې باقاعده چې کم دی نو دا د دې صفی هم کېږي او دې وخت کې چې کم دی نو اوبه چې ښه اصل کې یو خو وریځ ده نو چې وریځ وي نو سولر سیسټم هم خرابي او بجلي خو په 400 کې شته دی نه خو پیس کالج کې ټول سیسټم دی خو لکه دلته کې چې کوم دغه دی نو د اوبو سره ښه دا چې ته کولو کوې که نه اوبه خو بس په دې باندې په مزه دې ته را روان Then it's stored in a large tank and supplied to the garden, car wash and factory again and building and the house. And you all know that water is very important for garden. Ma'am, pani chai. صحیح دې وخت کې اوبو کمې دي تاسو وینئ دا وګورئ ښه د دې څه شو ویلډن بچي ویلډن زبردست تا چې کومه خواري کړې ده نو دا ګرانو کتونکو د دې هر یو څیز چې کوم دی په دې پراجیکټ کې خپل کار دی نو دا د دې څه شو دا دغه ښه دلته راشئ ډاکټر هم چېرته غیبه شوې ده د دې هم چې کوم دی نو دا وګوره دا هم نشته او دا چې کوم دی نو بس الله دې مؤمن مسلمان دې ځای ته بوځي بچي څه به وایې په دې موقع باندې په دې باندې موږ د خانقابې ټول لغو موږ وایو چې را چا تعمیر کړې ده او موږ دا وایو چې لکه مطلب دا کم دغه کاڼ باندې دا تعمیر شوی ده او هغه ټول څه موږ دې تاسو ته وایو خپله پېژنګلو که کوم کلاس کې زه په 4th کلاس کې په 4 کلاس کې ښه او دا څنګه تعمیر شوی و دې به څه وایې دا په اردو کې وایم خانقابہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کیا تھا خانقابہ کو تعمیر کرنے میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے اور وہ پتھر آج بھی خانقابہ کی بنیادوں میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے خانقابہ کی زیارت کرنا اور اس کا طواف کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے خانقابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین بے شک جو پہلا گھر مسلمانوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور ہدایت ہے خانقابہ کے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار طواف کرے تو اس کی باری پر قیامت تک کبھی نہیں آتی شکریہ ویلډن ګرانو کتونکو وګرځېدو ما ته دا پته نه وه خو اخري چې کوم دی نو اوس هغې له رالل خو خانه کعبه باندې الله پاک دې مونږ ټول دې ځای ته بار بار بوځي نو دا ده ښه دلته کې به راشو د دې خپله پېژنګلو که کوم کلاس کې څه به وایې څه دې جوړ کړي Assalamu alaikum. My name is Husna Imran and I'm the student of first year P and today I'm going to explain the structure of the skin. Why skin is very important. First of all, we come to the structure of the skin. It consists of 3 main layers. One is epidermis, other is dermis and other is hypodermis. Epidermis is the outermost layer which consists of many cells which is known as melanocytes. These melanocytes secrete melanin. Which give darker color to our skin. Some people have darker color of skin and some have light color. That's why this is because of presence of melanin. And other layer is dermis. It consists of nerve cells, blood cells, sebaceous glands and sweat glands. When the body temperature rises from 37 degrees C, the sweat glands increases. It activates
and it secretes sweat. Due to sweat, our body temperature become maintained. After that, there are blood vessels. What the function of blood vessel? The function of blood vessel is that when our body temperature increases, now our body needs to maintain the temperature. So our blood vessels dilate. When our blood vessels dilate, the flow of blood increases, and the flow of blood is directly proportional to a loss of heat from our body. When the flow of blood increases, so loss of heat also increases, due to which our body temperature become maintained. And when our body temperature become low, then 37 degrees, then our nerves become dilate. When our nerves dilate, then the flow of blood also decreases. When the flow of blood decreases, so the loss of heat is decreased, and as a result, the heat cannot be flowed from our body, and our body temperature is maintained. And after that is nerves. What is the function of nerve? Then the function of nerve is that when we touch something, or we feel the hotness or coolness or softness of something, that's why this is because of nerves that are present in our dermis of the skin. When we touch something, the sensory neuron carry the message to our brain, and then motor neuron carry the message again to our skin, due to which we can feel the softness, coolness or hotness of something. ویلډن ګرانو کتونکو ته به وایي خو د انګلیش خپله ژبه ده او په کوم انداز کې چې هغه لګیا ده او په دا چې کوم د ډاکټر یې له به راشو تاسو را دې خوښوي ویلډن چې ښه زبردست ده ښه سم جوړ کړي دي. This is human kidney, and these are located two in our body, each on the ventral side of our body. Kidney اردو کې وایم کنه حاجی صحیح ده. Human kidneys چې دنو دا زمونږ په باډي کې وي دوا صحیح ده، په هر انسان کې وي دوا، په هغه کې چې دې کار دی چې زمونږ وینه دا صفا کوي. په دې کې نفرونز پریزنټ وي، هغه نفرونز د وجې چې دنو زمونږ وینه صفا کیږي. دا وینه چې ده کنه نو دا په دې دا ریډ آرټریز چې دي په دې کې وینه راځي، او په دې کې دنه نفرونز لګېدلي دي، نو هغه نفرونز چې دی هغه زمونږ دا وینه صفا کوي، او دا وینز په ترو باندې دا واپس راوځي. دا تاسو چې دا ریډ ښکاري کنه دا یو نو دا چې دی په دې کې اکسیجنیټډ بلډ، دا مینس په دې کې اکسیجن دی او ویسټ مټیریلز دي. دا دلته کې فلټر شي، دلته فلټر یې لګېدلي دي، هغې ته وایي نفرونز. دا وینه واپس راځي په دې بلو پایپونو باندې. دا ولې بلو دي؟ ځکه چې په دې کې اکسیجن نشته. دا وینه چې خلک ورکوي که نه نو لکه دې څه پیدا شته چې څوک وینه چاله ورکوي؟ جی بالکل شته، خو هغه به مونږ ګورو چې دې ګروپس به مونږ ګورو، پای کې ګروپس راځي مختلف. A ګروپ دی د وینې، B دی، O دی. O چې دی نو هغه یونیورسل ډونرز دي، هغې هر چاله ورکولی شي. او وینه چې چا کمیږي هغې څه وجه د وینې سیمې یا ماشومې د هغې وینې کمی او چې هغې کې د آیرن کمی وي، اور نور هم چې دی نو هغې کې مطلب د نیوټریشن زیات تر په دې کې رول دی د آیرن. زه سیکنډ ایئر. فیوچر کې څه جوړېږي ډاکټر؟ ډاکټر. جی زبردست. ځانو کتونکو دغه پراجیکټ ختم شو او اخیرنی پراجیکټ چې کوم دی نو دلته کې به راشو او خو د دې راته ویدر ولې نن خو ډېر زبردست دی که نه؟ Assalamu alaikum. My name is Anusha, and I'm with my friend Ansha Khan. We are the student of class first EAP, and today we are representing water cycle. In water cycle, the first step is transpiration, then evaporation, then condensation, precipitation, then transpiration. This water cycle repeats. Ansha, can you tell me what is transpiration? Transpiration is the removal of water from the aerial part of the plant body is called transpiration. Then this liquid evaporates is called evaporation. Then due to low temperature at the atmosphere, these water vapors become condensed and form clouds. When these particles collide with each other, they precipitate in the form of rain, dew drops, and then this cycle repeats. پښتو کې درته تاسو وګورئ. جی ټرانسپایریشن چې دی کنه هغه د پلانټس چې کوم اپر سرفیس کنه دا نه چې کوم parts چې کوم وي لکه سټیم شو، روټ شو، هغه نه چې کوم هیټ روز یا نه چې کوم واټر ای هغه چې دی اکلیکټ شي او هغه بیا به ایوپریټ شي، چې ایوپریټ شي هغه چې دی کنډنس شي به اینه کلاود جوړ شي، او کلاود شي جوړ شي هغه بیا الته پریسیپیټیټ شي، نو هغه موږ سره رین ډراپس جوړ کی، چې رین ډراپس جوړ شي او واپس لاندې وغورځي داسې پلانټس ته ویورس ته هسې ته وغورځي، اینه واپس ټرانسپایریشن وشي او بیا دا ایوپریشن کنه دا واپس دغه شي. په دې وخت کې دې څونه ضرورت دی؟ دا زمونږ د واټر سایکل د دې امپورټنس دا دی چې دا مونږ له کلایمیټ چې کوم زمونږ دا اوس دا ارس دي کلایمیټ مونږ له بیلنس کوي، چې لکه مطلب کله باراني نور ارسو نو چې کله باراني او نور زیات چې کله باراني او نور زیات وي نو هغه ټایم ایوپوریشن چې وي نو هغه زیات، ځکه چې لاندې سرفیس چې ګراوند دی نو هغې باندې ټمپریچر زیات وي، د هغې د وجې کوم دا ایریل پارټس دي د پلانټ چې کوم دا لیوز شو سټیم شو نو چې څنګه زمونږ باډي کې دا ګرمي زیاته شي زمونږ د باډي نه سویټ روزي، دا پسینه څنګه روزي زمونږ د باډي نه، داسې د پلانټس کې هم دا شي ځي.
چې لاندې ټمپریچر زیات شي دې کې چې کوم د دې لپاره کوم واټر د لیفز او د سره پاسه هغه دلته هغه کلیکټ شي او د هغې د وجې چې ټمپریچر زیات وي نو هغه دلته راشي ایواپوریټ شي دلته بره راشي نو بیا خو اټموسفیر کې ټمپریچر لو وي د لاندې په نسبت باندې لو وي نو چې هلته لو شي نو هغه کنډینس شي یو بل سره یو ځای شي نو هغه کلاود جوړ کړي نو دې کې دننه چې کوم هغه پارټیکلز دي دا چې کلاود شي دغه شي نو هغې کې دننه پارټیکلز وي هغه پارټیکل یو بل درمیان کولیژن یو بل سره ټکراو کېږي چې هغه ټکراو کېږي هغې د وجې هغه بیلته وشي او لو ټمپریچر یې نه هغه واپس هغه کوم پریسیپیټیټ شي واپس لیکوډ فارم باندې د موږ څنګه د رین کېږي هر څه کېږي نو هغې باندې واپس لاندې راشي دا اوس چې موسمونه خراب وو لکه دې کال کې 3 بارانونه شوي دي او 4م شو که نه دې وجوهات څه کېدی شي ځکه چې هغه ګرمي زیاته وه او دا اپریشن به دونه نه کېدو موسم خم او نم خو نو بس اوس چې دا چې لکه موږ سره ګرمي زیات وي هغه نه به موږ سره دا اپریشن لږ زیات کېږي نو دا یې د وجې به دا بارانونه بیا کېږي چې لکه اپریشن زیات شي که نه ټمپریچر خو دلته مطلب اوس کم دی لکه چې کو دا ټمپریچر زیات شي لکه سنلایټ زیات نو اپریشن به بیا موږ سره زیات کېږي او بیا به چې دی دا باران او دا سنو به زیاته کېږي ویل ډن ګرانو کتونکو دغه د پیس کالج او سکول چې کوم دی اخیرنۍ کوم بریفنګ چې راکړه د موسم سره تړلې خبره وه او نن بختور خلک خو په دې دي چې باران ته موږ وږي ناست او پیس کالج کې ډېر زبردست فنکشن را جوړ شوی دی او هغه فنکشن چې کوم دی هغه په دغه باران باندې دوی قربان کړ بلکې دا به بیا هم کوي خو بهرحال کله پراجیکټ وي هغه موږ تاسو ته وښودلې مخکې به ځو